بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر مصطلح الحدیث ول سبق نمبر 40 کې مدي مسلسل ولا خبرې بکو. المسلسل مسلسل شتل شي عام ژبه کې هم مسلسل معنا سیریل تل شي یو شی سلسله کې سی رواني هغه ته مسلسل نه شي. دې کې مراد تنه شدام د شته کار پدې کې کېږي چې لکه واسي غي پاغي سي سره به ټولو کسانو ماغه ادایګي کړي مسلسله خبره وشي سلسله پکې یا شی لاس نیول پکې شي یا پکې د حدیث بینول ټیم کې کجوري او زمزم او غیر استعمال شي یا د بل شي دي تیر شي مسلسل. تعریف لغتا اسم مفعول من السلسله سلسله زنجیر تل شي دین اسم مفعول سیاده وهي اتصال شيء بالشيء یو کړه بلې کړه سره شابل شي سره متصل شو منه سلسله الحديد همزینه د زنجیر دی اوسمنه ولا وکن سمي بذلك دي تزکه مسلسل لشي لشبه بالسلسله من ناحيه الاتصال والتماثل بين الاجزاء چې اتصال د لجهته او پرځاو کې د تماثل د لجهته دي ته لشي مسلسل لکه څنګه د زنجیر ولا کړي شان دي متماثل خفي سره کې د شی تدقیم وي. اصطلاحا هو تتابع رجال اسناد الى صفه چې د اسناد لکم راویان دي سړیان دي د چې شی متتابع په یو صفت کې وي یو صفت کې پر لپسیا کشان دي کار شي یا صفت ول خپل شي او حالت للروات تارة ولروایت تارة اخرى په یورت کې څنګه او بل کې څنګه. شرح التعریف ان المسلسل هو ما توالى روات اسناده داغي تیلی شي چې د دې سند لکم راویان دي د پر لپسې په در په یو کاری کړي ال اشتراکي په صفت واحده للروات لکه په یو صفت کې شریک ټول او الاشتراکي په حالت واحده اللهم اذن یو حالت کې سره ټول شریک وي او الاشتراکي په صفت واحده للروايه پر روایت کې یو صفت وي هغه کې شریک وي. انواعه يتبين من شرح التعريف ان انواع المسلسل ثلاثه تعریف نه تخبل اخکار کیږي چې د مسلسل درې نوعي قسمونه دي. هي عدد المسلسل بأحوال الرواة يخدا شلو بل المسلسل بصفات الرواة بل المسلسل بصفات الرواية وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع داغه د بنياني درواله. المسلسل بأحوال الرواة دراویانو احوال ته چې وګوري په غي اعتبار سره مسلسلي واحوال الروات اما اقوال نه اقوال کې د لشل کوي شند قولي کړي ټولو و اما افعال نه ټولو افعال شند کړي اما اقوال او افعال معا یا اقوال او افعال سره کې شند. المسلسل باحوال الروات القوليه دي مثال درګه مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ معاذ تيويل چين نحبك تاسر من فقل في كل دبر صلاه فقل في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل من رواته هر ريب چې دا حدیث بینولو کنه شاګرد ویل شو وانا احبك فقل في دبر كل صلاه اند شي ته بینول. المسلسل باحوال الرواه الفعليه فعليه وغريب کې مثال مثل حديث ابي هريره قال ابو هريره شبك بيدي بالقاسم صلى الله عليه وسلم وقال بيدي مانا مول سي شکړلو لوسرا ملو کړلو لکه یو لاس په بل کې غوتی واچي بدا حدیث بیان کو قال خلق الله الارض يوم السبت فقد تسلسل بتشبيك كل من رواتي بيد من روى عنه چې څومره روان دي په در په کوم د شته تلمیس تلاسه چولو په لاس کې ودا حدیث بیوله او راولو. المسلسل باحوال الرواة القوليه او والفعليه معا هذا مثال للذي چې مسلسل باحوال الرواة قولا وفعلا شيء لك مثل حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوه الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. وګورئ دا حدیث چې کله بین پیغمبر اسلام ګيري مبارک بن سلاس کیدو دا حدیث بین وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. تسلسل بقبض كل راوي من رواته على لحيته هر یو چې دا حدیث بینول ګیره مبارک وي د سیونی ولا لاس کې به دا بیان کو وقوله ببدا پکې اخر کې ویلو آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. المسلسل بصفات الرواة وصفات الرواة اما قوليه واما فعليه راویان ول صفات به کې شنه لګوس ګوري. المسلسل بصفات الرواة القوليه قولي مثال درکې
الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. سورة الصف کله چې کوم څه د حدیث ته هغه قرات متعلق کوم خبر پکې راغلی فقط تسلسل به قول كل راوین هر ری پکې به د سی فقره فلان هكذا بلکې به د شته د سورۃ تلاوت. هذا وقد قال العراقي رحمه الله وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. شدول أقوال وغير الشدي سراكي متقارب دي يدسيوشي بالكل يوشان دي متماثل دي. المسلسل بصفات الرواة الفعلية فعلي ولا مثال دركي ده اتفاق اسماء الرواة لك درويان ولا نامي متفقي كالمسلسل لك وسوغري محمدين طول پکې محمد رغلي او اتفاق صفات يشني كالمسلسل بالفقهاء طول فقهاء رواتي افقه وي طول پکې فقهاء وي او الحفاظ طول پکې حفاظ حديث وي او اتفاق نسبت يشني وکړي دکی كالمسلسل مسلسل بالشاميين مسلسل بدمشقيين مسلسل بمصريين. المسلسل بصفات الرواية ولا صفات يشني وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ غلطة يديجي ولا صيغ بكي يشني أو بزمن رواية ولا زمان يشني أو مكان أزمين يوي. المسلسل بصيغ الأداء لك أداء ولا صيغ بكيش مثلا غوري مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته هر روي چې خبره بنده سمعت اخبرنا بده شتوي. المسلسل بزمان الروايه كالحديث المسلسل بروايه يوم العيد. المسلسل بمكان الروايه كالحديث المسلسل باجابه الدعاء في الملتزم کې دعا قبلي وغيرها يبارك مسلسل رقم افضله وافضل ما دل على الاتصال بالسماع وعدم التدليس. ودي مسلسل کی کم یو مسلسل دی روزلی چې هغه مسلسل به افضل وي ما دل على الاتصال في السماع چې په سما کې اتصال باندې دلالت وکي او تدلیس پکې نه وي. من فوائده دا مسلسل فائدې ومن فائد اشتمال لزياده الضبط من الرواه چې ډېر راویانو خاص زیات ضبط کړي خې محفوظ کړي. نمبر 6 بل د مو سره چې حل يشترط وجود التسلسل في جميع الاسناد په ټول سندونو کې تسلسل مندل شي کپه یو نیم کې وي او شرط کنه د شرط وای چې لا يشترط ذلك دا سره شرط نه ده فقط ينقطع التسلسل في وسط او اخري ضروري نه د شي ټول ځای کې تسلسل وي کله کله سند په سره مسلسل کې نوی بس نیمه پوری وی کله شروع کې کله ماز کله اخر نه ته ځکه چې د سند په ټول نه یعنی په اول نه اخر او منځ کې تسلسل ضروری ده کنه د ضروری شنه. لكن يقولون في هذه الحاله خذوا بيد شيء لك كل تسلسل بك سم منقطع شي بخي شر د فلان کی مسلسل وهذا مسلسل الى فلان کی پر د مسلسل علی بیا منقطع شو یعنی تسلسل بك ختم شو. امختي چې لا ارتباط بين التسلسل والصحه تسلسل او د صحت منځ کې رابط نشته فقل ما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل او ضعف کله کله مسلسل حدیث دی تسلسل کی یو خلل نه او ضعف کمزوری نه بچي وین کان اصل الحديث صحیحا من غیر طریق تسلسل اگر چې د تسلسل نه علاوه قبل وجه من دا حدیث شو صحیح. اشهر المصنفات في المسلسلات الكبرى اذا مسلسلات كتاب دي السيوطي رحمه الله وقد اشتملت على 85 حديثا بنز اتیا حدیث دی بکی. نمبر 2 المناهل السلسله في الحديث المسلسل لمحمد عبد الباقي الايوبي وقد اشتملت على 12 بعد 200 حديثا 200 حدیث بنی مشتمل 212 حدیث پر مشتمل ہے. آگے ایک اور بات ہے ہمارے سامنے اسناد علی بھی پڑھ لیا مسلسل بھی پڑھ لیا ایک اور بات تھی کہ روایت الاکابر عن الاصاغر اصاغر عن الاکابر روایت الاکابر عن الاصاغر غټ عمر صحابه چې دا وړو نه روایت کړي هغه د اصاغر یې لشي صاغر د اصغر جمع د اکابر د اکبر جمع تعریف لغه الاکابر جمع اکبر ولا صاغر جمع اصغر والمنا روایت الكبار عن الصغار د غټ عمر کسانو د وړو عمر کسانو نه روایت کول. اصطلاحا روایت الشخص عمن هو دونه في السن والطبقه وفي العلم والحفظ
روایت الاکابر عن الاصغر تل شي لکه یو کس وی د ځان نه لاندې کس نه روایت وکي یا نه عمر کې لاندې یا طبقای بلې لکه هغه درېمه ته کې د څلورمش یا پکې د علم کې لاندې دی هغه نه یا په حفظ وغیرہ کې. شرح التعریف ای يروي الراوي عن شخص راوي دی وسړی نه روایت وکي هو اصغر منه سنا چې انا په عمر کې وړو کې او ادنه طبقه طبقای کم ای ودنو فی طبقه طبقه کې کم والد سی لکه روایت الصحابه عن التابعين ونحو ذلك لك صحابه تابعين روایت وکي یا او يروي عمن هو اقل منه حفظا وعلما یا پهلا حفظ کی دنا کمی حافظی کی روایت عالم حافظ من شیخ لك یو عالم حافظی هذا یو شیخ روایت وکي ولکن ذلك الشيخ كبير في السن اگر چاته عمر کې غټ هاذا سره د دینه بلد چې وي مغه تنبه دي ته به دروالی په کار دي چې لان الكبر في السن او القدم في الطبقه وحده اي بدون المساواه بالعلم چې صرف په دې کې مخکېواله ولا سلی چې عمر زیات دي یا طبقه کې مخکې دي خو علم کې مساوي نه مثال کنا عمن يروي عنه لا يكفي دا چانه شریعت کې دا کفی نه ده ليسم روایت اکابر نساجدی ترته اکابر انا صغیر روایت نه دي نه وي چې بصیر عمر کې تنازعات شو یا توقی کې مخې په دي خو نه کنه علم وغیرہ کې شي مساوات وغیرہ وی ولم ستتالية توضح ذلك لاندې مثالونه بدل جواد کې دا خبره اقسامها وامثلتها يمكن ان نقسم روايه الاكابر عن الاصاغر الى 3 اقسام درې قسمونه بدل موجود د روايه الاكابر عن الاصاغر وهي هذا أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه چې دا چان روایت کوي دا اغنه دا کس روي چې وی کنه دا بچی شي عمر کې زیات وي طبقه کې مخکي اي مع العلم والحفظ اذن علم وغيره خبر سره کنه صرف تشخاص بنئ. نمبر 2 أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا چې قدر او علم احترام کې تنه مخکي وي غاټ وی په عمر کې نه من الورمي عنه كحافظ علي عن شيخ كبير غير حافظ لکه یو حافظ وی غدي عمر رسید غیر حافظ نشکی بیان کی كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ حافظ نه عالم کوي مثل روایت مالک عن عبد الله بن دینار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث او عالم او د بل شان شي نقل کړي عبد الله صاحب د چې شو عالم خو عمر کې زیاتو حافظ الحديث. نمبر 3 ان يكون الراوي اكبر سنا وقدرا من المروي عنه ويكبر واعلم منه چې راوي د مروي عنه په عمر کې زیات وي او نور شان کې زیات مثل روایت البرقاني عن الخطيب چې برقاني سید خطیب نه شو په دا شان کې زیات وو. بل د تخیل چې من روایت الاکابر عن الاصاغر دا اکابر د صغیرونو روایت شي لکه ګوره روایت الصحابه عن التابعين لکه صحابه او چې د تابعین روایت کړي اڅنګ مثال كروايه العبادله وغير من كعب الاخبار كعب اخبار رحمت الله علیه چې تابعین دینه عبادله ثلاثه وغيرها صحابات نے روایت کړي دي لکه عبد الله بن زبیر بن عباس بن عمر وغيرها. بل در روایت التابعی عن تابعیه کله کله تابعی تبع تابعین روایت کی روایت یحیی بن سید الانصاری عن مالک لکه مالک رحمت الله علیه. من فوائده د دې روایت او فائدې دې د پاره د شي ته کول شي چې الله یتوهم یا الله یتوهم ان المروي عنه افضل واكبر من الراوي عنه لكونه الاغلب چې دا وهم ته ونه شي چې مروي عنه به افضل وي کله کله د شي ته چې راوي به شي افضل وي خو ډېر دا کې چې مروي عنه مخ کې وي کنه استاد وي ځکه افضل اکثر خدای شي کې د شي کله کله یو راوي وي زده کول کا کس وي د چانه زده کې غنه تکړه شي نه کې مخ کې وغیرہ.
نمبر با الله یظن ان فی السند انقلاب دي د پاره دا پیدا ورکې سند کې د انقلاب ګمان ونشي لن العد جرت بروایت الاصغر ان لکابر عموما عدد خدا جری شي دي چې کم عمره کسان د غټو نه یي په علم کې کم کسان د غټو نه یي عموما کله کله د سی کې چې کټو عمر ولا کټو علم ولا لوی شان ولا کله کله د واړو نه هم خبرې زده کوي اشهر المصنفات به کتاب یو کتاب دی پکې ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ بيعقوب اسحاق بن ابراهيم الوراق دي صاحب ولا کتاب بل دي ممسر روایت الآباء عن الأبناء پلاران چې د زمنو نه روایت وکي هغه تل شي روایت الآباء عن الأبناء تريب يوجد في سند الحديث اب يروي الحديث عن ابنه یو سند کې پلار ومندل شي محدث روي وي چې د خپل زوی نه روایت کړي زما زوی د شی ته ماته بیان کړي کې د شي د حدیث د نور د لخوزوی ورېدل او ذکر کوي بیا مثال حدیث رواه العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل عباس صاحب د فضل سے پلار دی او عباس صاحب د خپل بچی نه فضل صاحب نه د حدیث بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین بالمزدلفه مزدلفه کې جمع کړیو منځونه من فواید دي څه پیدا الله یظن فی السند انقلابا خطا دا خیال ته ونه کې لکه چې د فضل صاحب روایت کړی دی عباس نه دی خو غلطی شي د فضل نامای ورسته راوړه او عباس ولې مخ ته راوړه عموما خو روایت زوای د پلار نه کوي کنه خو د سیم نه د ضروري کله کله پلاران د زمانو روایت کوي یو پیدا پکې دا چې انقلاب خیالونه کې خطا نه د دامد شي دی یقینا چې دی پلار د خپل زینه خبر نقل کړی ده لأن الاصل يروي الابن عن ابن اصل خدای چې زمان د پلار نه رته ځکه عموما غاټي عمر کې زمان ورستي وهذا النوع من النوع الذي قبله دا نوع د مخکې نوع سره دا يدل على تواضع العلماء د علماء په تواضع او د هغه په د انکساری باندې دلالت کوي چې دوی د شي کسانو چې دا بنا غنل چې د امن عمر کې کم د دین نزد کومه دا خو غریب د دین نزد کوم زمالدار یم دینه خزکه نزد کوم د بد صورت د خوبصورت یم دا خیالات نو پکې واحزهم العلم من اي شخص كان هر چی صحیح ولکه دا سړی ویوا هغه نه بیل مسلول دا ضروری نه د خاص من اي شخص كان هر څنګه سړی ونه بدعتینه بنزد کول فاسق نه یا د سې کس نه چې متهم وا صحیح کس وا چې صحیح ولکه دا وا صحیح الاعمال بالظاهر وا ناغنه بیل مسلول نور بنا قتل چې سره مال کم دی علم کم دی او سره نسب وغیرہ کم دی کان و ان کان دونهم بالقدر والسن اگر چې قدر احترام په عمر کې وکم اشهر المصنفات په کتاب روایت الاباء عن الابناء للخطيب البغدادي رحمه الله بل د موسر روایت الابناء عن الاباء زمن چې د پلارانو نه روایت وکي اګه شان دی روایت هم موسر شته تریبو ايوجد بسند الحديث ابن يروي الحديث عن ابيه فقط او عن ابيه عن جده کله کله د سکیږي چې په سند کې یو زوی موجود دی د پلار نه ریت صرف کړی یا د پلار نه نکته لاړی پکې لکه تاسو د سند ویلي چې پلارانو نکونو نامې پکې اهمه واهم هذا نوع ما لم يسمى فيه الاب والجد اهم قسم پدې کې چې پلار او د نکونو می ذکر کړی نه هو عن جده عن ابيه یا پکې لانه يحتاج الى البحث لمعرفه اسمه د کی ضرورت د بحث وی شي د پلار نوم خو پیژنې چې څوک یو پلار انواعه هو نوعان دا غشان دي حدیثونه چې شی په دوا قسم دي روایت الراوي عن ابيه فحسب صرف پلار نه روایت کوي بدون روایت عن الجد نکي په کې نه ذکر ورو کثیر د خډیر ده کنه هغه ځکه چې کوړي چې انا به لا بس په کې ډیر رسید شي ده خدای جد ولا کمی مثال روایت له بالعشراء عن ابيه لك بالعشراء د خپل پلار نه روایت کړی دي په نوم کې اختلاف دي ځنه چې د اسامه بن مالک نومیدو ځنه سوی نمبر 2 روایت الراوي عن ابيه عن جده وعن ابيه عن جدي فهو پلار د پلار نه نکنه یا د پلار ولا نکنه شکی بیان کی مثال روایت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من فوائد دي څه پیدا دي البحث لمعرفه اسم الاب والجد اذا لم يصرح باسمه دي کدا پیدای شکل د پلار د نکنه معلوم دی کنه تصریح نشه غو ولټای معلوم شي بيان المراد من الجد هل هو جد الابن او جد الاب
او بل دا پکې مقصد وی کنه چې د جد بیان کې دلته کې عن ابيه یله د چې د خپل پلار نه عن جده بیا د خپل نیکنه روایت کړه مونږ ته دا وې چې دا د پلار نیکنه یې کده زوی نیکنه ځان نه یې لکه ته چې عن جده دی غنی کنه روایت اوس د جدي کې ضمیر چا طرف ته راځي د پلار طرف ته راځي د کزوی طرف ته کزان طرف ته کزان طرف دی به خو دی دینه که شو کنه کا پلار طرف ته شي نو به شش ولا دی پلار ولا مسله شو دی پلار ولا نکده اشهر المصنفات في روايه الاباء ابناء نبائهم لابن نصر عبد الله بن سعيد الويلي نمبر 2 جزء من روى عن ابيه عن جده لابن ابي خيثمه بل كتاب نصر الوشي المعلم في من روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائی رحمه الله